فبأي آلاء ربكما تكذبان. دا مړی په تابوت کې کیخودل څنګه دي؟ دا یو عامه مسله ده، نن سبا ډېره زیاته ده، بلکې یو رسم او رواج ترې جوړ شوی دی چې مړی په تابوت کې په صندوق کې بندولی شي. که غریب سړی وي هم دا څیز په هغه باندې لازم شوی دی. دا څیز ټیک نه دی. د ضرورت په بنا باندې صندوق کې مړی دفن کول هغه ټیم ټیک دي کم ټیم کې چې هغه ځمکه داسې وي چې مړی خرابوي، یا ځمکه داسې ده چې خټینه ده چې بلاکونه تبه هر سره غورځېږي ښکته. صرف په دغه صورت کې د مړي په صندوق کې دفن کول جایز دي. د دې نه علاوه څومره صحابه چې دي، انبیا چې دي، هغه بغیر صندوقه ښخ شوي دي او دفن شوي دي. څومره چې سادهګیري وي او څومره د رسول الله او د صحابه او د سلفو په لار باندې عمل وکړي چې عمدک کسې به بهتر وي. داسې نه ده پکار چې هر سړی په صندوق کې دفن کول کوي. داسې به غریبو ته هم ګرانه شي او د شریعت مخالفت هم دی. دې کې شک نشته چې د ضرورت په بنا باندې مړي صندوق کې دفن کول ټیک دي، لیکن دې نه مستقل عادت جوړول او عرف کې او معاشره کې دا ماحول جوړول دا ټیک نه دي. دې باره کې حضرت یو منګړت روایت پیش کی چې فاطمه رضی الله تعالی عنها دا وصیت کړو چې ما به په صندوق کې دفن کوي. هغه روایت منګړت دی، البته دا وصیت ټیک کړو چې ما به د شپې دفن کوي. دغه پورشتا المدخل ابن الحاج کې دومره جواز ورکړی دی چې علاقه او ځمکه خرابوي بیا بېشکه مړی په صندوق کې دفن کولی شي، لیکن چې ځمکه سمه وي د صندوقونو رواج جوړول دا ټیک نه دي. کې غریبانانو ته ګرانیږي. बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।